یا هر یو باطل در همیشه پستر گسرو کی وسم زدیو بندی مد دیو بن پسر درو کی وسم زدیو بندی مد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وګي عزتمند اوریدونکو د جشن عید میلاد النبی په باره کې دا زمونږه څلورمې کلیپ دی. مخکینو کلیپونو کې تاسو ته هغه ذکر شول چې د دې را جشن عید میلاد النبی د دې تاریخ څه شروع کړی و، بل په دې کې چې کوم قیام کېږي د هغې څه حقیقت دی. اوس راځو د بریلیانو دعوې او مسلک ته. د هغې نه پس به د دې بیا دلایل ذکر کوو، د هغې جوابونه، شبهات، د دې کوم شبهات دي د هغې جوابونه، او د هغې نه پس به راځو جواب دعوې ته. خپل موږ به خپله نظریه جواب دعوه په دې باب کې هغه پیش کوو، او بیا به موږ خپل دلایل هغه په دې باب کې هغه وروسته هغه پیش کوو. اول چې دی نه هغه د دې دعوه که د دې مسلک کم طریقه کار وي هغه چې دی نه هغه پیش کوو چې په دې باب کې هغه څه نظریه چې دی نه هغه لري. د ټولو نه اول تاسو ته هغه زه د دې د یو ملا هغه ویډیو چې دی نه هغه ښیمه، هغه ویډیو چې دی نه هغه تاسو وګورئ. په دې ویډیو کې هغه چې دی نه خپله دعوه ذکر کوي. جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تا جائز او مستحسن وایو چې چا دا جشن مناو کو خوشحالی وکړه، یو جائز کار دی، مستحسن کار دی، او ان شاء الله نرجو من الله تعالی عز وجل د باری تعالی نه موږ ډیر امید ده چې په دغه کار باندې ان شاء الله موږ له اجر او ثواب اوریدل. دا د دې یو مولا دی مفتی سعد جنیدی، د هغه دا ویډیو تاسو وکتله. دی په دې ویډیو کې چې دی نه هغه د خپل دعوه د هغې وضاحت کوي چې زموږ دعوه ده د موږ جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته جایز او مستحسن وایو. دا یو خبره شوه. دویم، د ټانګ په مناظره کې چې کله زموږ استاذ محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم حفظه الله تعالی بار بار کله مطالبه کوله د مفتی وقار الزمان صاحب نه، نو هغه صرف او صرف دغه خبر وکړه چې زموږ دعوه ده د مجلس میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جایز و مستحسن ہے. دی دغه ته هغه هم وایي جایز مستحسن ہے. دریم، دا زما سره چې الحق دی، دا د دې هغه کتاب دی مفتی حکیم الامت ورته دی وایي مفتی احمد یار خان نعیمی. د چې دی نه هغه په صفحه نمبر 190 کې هغه میلاد شریف کی ثبوت میں دغه پورا بحث دا یو پیراګراف دی باره کې لیکلی. د هغې خلاصه صرف او صرف دغه راوځي چې محفل میلاد شریف منعقد کرنا مستحب ہے. دغه طریقه چې دی نه هغه مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کی نزول کا سبب ہے. نو دا ورته هم هغه مستحب ویلی او صرف دغه ویلی چې محفل میلاد. بهرحال دا درې حوالې هغه ستاسو مخې ته هغه ما پیش کړې. نور که دی کښېنې په مجلس ته مناظره کې دی به هم صرف او صرف دغه وایي چې محفل میلاد هغه مستحب دی. او د دې نه تقریبا دا 3-4-5 ورځې چې دی نه هغه ما په پوسټونو کې هغه مطالبه وکړه چې خپله دعوه پیش کړي. په دې کې هیڅ چا هغه دومره جرأت ونه کړو چې خپله دعوه یا خپل مسلک هغه ذکر کړي. زیات نه زیات زموږ د مشرانو کتابونه پیش کړي یا کنزل بدې ردې چې دی نه هغه دې ته کوم مشرانو ښولي دي هغه چې دی نه هغه شروع کړي. ځکه یو سړي له 100 ورځي نه هغه به بیا صرف او صرف کنزل کوي. نو د دې د کتابونو نه یا د دې چې دی نه هغه د مولانو د ویډیوګانو نه تاسو ته ما هغه د دې دعوه پیش کړه، خو لیکن په دې څو تنقیحات کوم او د دې نه وروسته چې دی نه هغه بیا سوالات به کوم. اولنی تنقیح دا ده، تاسو چې د پیدایش ته ورځ د نبی علیه السلام مناوهئ، آیا دغه ورځ صرف او صرف تاسو د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ مناوهل باعث د ثواب او د اجر ګڼئ، که د عیسی علیه السلام یا د نورو پیغمبرانو د پیدایش ورځ مناوهل هغه هم باعث د ثواب او مستحب ګڼئ؟ بله خبره دا ده، د عیسی علیه السلام په پیدایش باندې جشن عید میلاد د دې مناوهل د دې څه حیثیت دی، څه حکم دی؟ بل دا دی عیسایان چې کوم کرسمس مراوهي د عیسی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې د هغې څه حیثیت دی ستاسو په نسبت باندې، څه حکم لري؟ بله خبره دا ده چې آیا ما به النزاع هغه څه شی دی زموږ او ستاسو په منځ کې؟ اصل مسله هغه دغه ده، کله چې هم دې ته هغه پیش کړی شي چې تاسو خپله دعوه په دې باب کې پیش کړئ یا تاسو دا کار ولې کوئ، په دې ستاسو سره څه دلیل شته که نشته؟ د دې سره هېڅ دلیل نه زر چې دی نه هغه کتاب اوچت کړي، هلکه دا د علمای دیوبند کتاب دی، په دې کې چې دی نه هغه په پلان کې صفحه کې دا لیکلي دي د میلاد په باره کې. هلکه د میلاد النبي نه څوک منکر دی؟ دا مخکې تاسو ته ما ویلي
میلاد خو ویل شي پیدایش د نبی له سلام د پیدایش نه خو یو کافر هم منکر دی چې نبی له سلام پیدا شوی دنیا ته راغلی د دې نه خو هېڅ څوک منکر نه دی نو دې چې دی نه هغه زر دغه پیش کړي ما به النزاع هغه چې دی نه هغه وپېژنئ زه خپل عوامو طلباو علماو ته څوک چې دغه ویډیو ګوري هغوی ته د ویډیو په دې وساطت ویم چې ما به النزاع یعنې زمونږ او د دې په منځ کې خبره دا نه ده چې د نبی علیه السلام د پیدایش تذکره کول یا د نبی علیه السلام سیرت د هغې بیانول که هغې له بیا څوک سیرت النبي نوم ورکړي یا محفل میلاد نوم ورکړي دغه زمونږ په منځ کې هغه ما به النزاع یعنې د جګړې ځای نه دی اصل مسله او بحث زمونږ د دې سره په دې باندې دی دې چې دا کوم میلاد کوي دې کې چې دی نه هغه د 12 ربیع الاول هغه تعین شرعي کوي دی دغه ثواب ګڼي دغه ورځې کې مناوهل ته دی سنت او مستحب بلکې فرض واجب وروسته حوالې زه هغه پیش کوم هغه وایي د دې نه کوونکي ته دی د ګستاخ نسبت کوي دی چې دی نو د منکر بلکې د شیطان نسبت ورته هم کوي وروسته حوالې هغه زه ذکر کومه دی په هغې باندې قسمه قسم فتوې راګوي نو دی په 12 ربیع الاول باندې چې کوم جشن عید میلاد النبي مناوهي او تخصیص شرعي کوي په 12 ربیع الاول زمونږ مسله او بحث په دې کې دی چې هغه د قسمه قسم خرافاتو هغه مجموعه ده مثلا په هغې کې قیام کیږي دغه قیام چې دی نو د حاضر ناظر یا د علم غیب یا چې دی نو هغه د ډېرو خرافاتو هغه چې دی نو سبب په هغې باندې بحث کوو هغه چې دی نو هغه به کېږي دغه رنګې به دې کې چې کوم جلوسونه وځي د هغې د وجې نه کوم مسلمانانو ته تکلیف وي د نبی علیه السلام د روضې هغه ماډل جوړی د کعبې ماډل جوړی په ډیګونه چې دی نو هغه په ډیګونه په ډینو کې ایښودلي او ګرځي جلوسونه وباسي مسلمانانو ته قسمه قسم تکلیف هغه رسېږي جنډې چې دی نو هغه ډېرې لګولي لیټونه د هغې اسراف چې دی نو په هغې کې کېږي مسلمانانو ته قسمه قسم تکلیف رسېږي دقه چې دی نو هغه مونږ وایو بل اصل خبره دا ده په دې کې چې کوم دی ګډاګانې کوي کوم ډمې ګډېږي تاسو ته مخکې هغه ما ویډیوګانې ذکر کړل نورې ویډیوګانې هم ډېرې شته دی چې هغه زه صرف او صرف د کتونکو هغه د دې وجې نه هغه نه شو کوم په دې کې هغه نه ورکوم په فیسبوک کې ځای په ځای هغه وي چې خلک وایي چې هلکه دا لا کومه نمونه ویډیو ده ډمې چې دی نو باقاعده ډمې راوستلي او هغه په سټیج باندې ګډېږي او شاته بینر لګېدلی عید میلاد النبي جشن عید میلاد النبي دغه څیزونه او دا کم تاسو ته یو ویډیو ما هغه مخکې کلیپونو کې ښودلې وه پټکي چې دی نو هغه په سر تړلي او په بازار کې چې دی نو هغه ګډېږي لاړ شه د پنجاب علاقو ته هلته چې دی نو هغه وګوره کراچۍ کې پنجاب کې د کوم کوم خرافات چې دی نو هغه د جشن عید میلاد النبي په نوم باندې هغه نه کوي بلکې د یو کال نه واخله تر بل کاله پورې نوی نوی خرافات چې دی نو هغه په دې کې ایجاد کېږي زمونږ په منځ کې ما به النزاع مسله هغه صرف او صرف دقه ده دا کوم خرافات چې پکې کېږي دقه تې لر کا د 12 ربیع الاول دا تخصیص تې لرې کا دا خرافات تې لرې کا زمونږ په منځ کې نزاع او جګړه چې دی نه هغه نشته دی دا جګړه چې جوړه شوې هم دقه ځای کې جوړه شوې ده چې دا خرافات پکې دي تخصیص شرعي دی پکې دقه ځای کې چې دی نه هغه زموږ جګړه شروع شوې ده د به زر تخصیص عرفي راوالي چې تاسو پلان کې سه روزه او پلان کې اجتماع چې دی نه هغه ولیکئ هلکه مونږ به دغه ورځ لازمي نه ګڼو مونږ دغه ورځ صرف او صرف باعث د ثواب نه ګڼو دغه صرف چې دی نه هغه انتظامي امور دي چې خلکو ته پته ولګي چې دا پلان کې اجتماع یا چې دی نه هغه دا کار په پلان کې ورځ باندې دی چې خلک هغې ته راغونډ شي دا مونږ نه وایو چې په دې ورځ باندې هغه دا کار کول سنت دي په بله ورځ باندې چې دی نه هغه سره دا صحیح نه دی مونږ دغه نه کوو نو دې باندې به زه وروسته انشاءالله خپل دلایلو کې بحث کوم نو زموږ په منځ کې ما به النزاع ځای چې دی نه هغه دغه دی بل دغه جشن چې تاسو مناوهئ پنځمه تنقیح نو دا جشن ستاسو په نظم باندې مستحب دی فرض واجب څه حیثیت لري تاسو خو مخکې په یو څو ځایونو کې 3 دعوې ما پیش کړې هغې کې مستحب حکم لیکلی دی خو یو تپوس درنه کوم چې یو سړی هغه مستحب ته فرض ووایي یا فرض ته واجب ووایي یا واجب ته سنت ووایي د هغې سړي څه حکم دی بل دا مستحب شپږم نمبر اووم نمبر مستحب حکم شرعي دی او مستحب هغه ته ویل چې نبی علیه السلام هغه کار کله کړی کله یې نه کړی بیا وروسته صحابو تابعینو تبع تابعینو هغه کار هغه کړی وي د هغې په کولو کې ثواب په نه کولو کې هغه ګناه نه وي نو آیا ستاسو دا کار نبی علیه السلام کړی دی که نه دی دا جشن عید میلاد النبي دا نبی علیه السلام منع کړی دی که نه دی تاسو خو دې ته مستحب وایئ خو آیا دا نبی علیه السلام منع کړی که نه دی د مستحب تعریف خو دغه دی یا که تاسو له د مستحب بل یو تعریف درځي هغه پیش کوئ او په دې باندې پیټ کوئ نبی علیه السلام دا کار کړی دی که نه دی صحابو کړی دی که نه دی تابعینو کړی دی که نه دی تبع تابعینو کړی دی که نه دی څلور امامان امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل هغوی دا کار کړی که نه دی هغوی په خپل کتابونو
دی نه هغه ذکر کړي ده که نه ده د هغوی شاګردانو ذکر کړي ده که نه ده دغه تپوس تاسو نه کوو چې تاسو خو ورته مستحب وایه مستحب یو حکم شرعي دی نو دغه د مستحب تعریف تاسو وکئ او هغه په دې باندې چې دی نه هغه بیا پیټ کړئ بل دې مستحب ته چې څوک فرض ووایي هغه څه حکم دی ستاسو ډېرو مشرانو خو ورته فرض ویلی دی واجب یې ورته ویلی ستاسو ته یو څو حوالې چې دی نه هغه ذکر کومه د دې د میلاد په باره کې هغه 8 قسمه عقیده چې دی نه هغه ده چې دا د دې په نسبت باندې څه حیثیت لري نمبر 1 میلاد مباح ہے میلاد د دې په نسبت باندې مباح دی دا د چا احمد رضا خان بریلوي هغه کتاب کې چې دی نو په صفحه نمبر 178 کې هغه ذکر کړي دي دغه رنګې دویم نمبر میلاد سنت ہے خزائن العرفان صفحه نمبر 30 نعیم الدین مراد آبادی نمبر 3 میلاد بدعت حسنہ ہے عقائد و مسائل صفحہ نمبر 75 عبدالقیوم ہزاروی نمبر 4 میلاد واجب ہے انوار ساتعہ مولوی عبدالسمیع رامپوری نمبر 5 میلاد درجہ وجوب رکھتا ہے میلاد النبی صفحہ نمبر 3 ارشد سعید کاظمی نمبر 6 میلاد مستحب ہے نور العرفان صفحہ نمبر 33 احمد یار خان نعیمی میلاد فرض نماز کی طرح ہے نمبر 7 میلاد فرض نماز کی طرح ہے تذکاری بگویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 وہی میلاد سب شان دے فرض نماز کی طرح ہے فرض درجه ته بلکې فرض عین درجه ته چې دنه هغه ورسو موږ خو فرض عین دی فرض عین درجه ته چې دنه هغه ورسو او بل طرف ته جاء الحق لیکي چې دا مستحب دی یا د دې په دې ویډیوګانو کې تاسو ما خو د لغوي مستحب دی نو چې یو سړی یو حکم ته هغه یو طرف ته مستحب وای بل طرف ته چې دنه هغه مشران ورته وای فرض نماز کی طرح ہے د دغه کار چې دنه هغه څه حکم دی دغه عوام ته تاسو وکي چې تاسو په نسبت دا څه حیثیت لري نو دا خو دی هغه د میلاد په باره کې هغه نظریه ده نو دغه تپوس چې زه کوم چې یو سړی د مستحب ته فرض ووایي یا فرض دی او تا ورته مستحب ویلی د ده څه حیثیت پاتې شو د دې حکم چې دی نه هغه بیان کوي بله خبره دا ده په دې کې چې کوم قیام کیږي تاسو چې کوم قیام کوئ په دې کې ودرېږئ دغه قیام دا څه حیثیت لري که بالفرض ساسو دغه ویډیو کې دغه مولا وای سیرت النبی کانفرنس چې مناویږي داغي ابتدا د قران عظیم الشان د تلاوت نوشي هغه ما ته جایز غنو هر مکتبي فکر وای ټیک ده د آغاز د قران عظیم الشان د تلاوت نوشو دا صحیح ده دی بل طرف ته وګوره د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محفل چې جوړیږي داغي آغازم د الله جل شانه د لارب کلام نوشي باقي کوم تلاوت وشي دغه سیرت النبی کانفرنس کې د تلاوت نه بعد یو نعت خوان پاس هغه نعتیه کلام وي د نبی له صلوات و سلام صفات د شعر په شکل کې هغه بیان کی دغه عمل د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په محفل کې هم کیږي نعت خوان پاس نعتیه کلام چې دین هغه وای دغه سیرت النبی کانفرنس دی پدې کې د نعتیه کلام نه بعد عالم پاس تقریر کی بیان کی د نبی له سلام احادیث او قران عظیم شان آیاتونه وای د هغه تشریح کی شرعي مسائل هغه بیان کی د قرنګ د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په محفل کې هم عالم پاسی هغه تقریر کې د نبی له صلوات و سلام شان بیان کی دغه کمالات دغه علمیت دغه معجزات دا بیان کی باقي کې مسائل شرعیه هغه بیان شي د سیرت النبی کانفرنس کې د بیان نه بعد چې په محفل کې د ټولو نه دیندار او بزرګ هستی او ټولو نه مشر عالم هغه ناشتي د ټولو په اعتمادي چې دا یو نیک او دیندار انسان دی اگر اپاس هغه په اخره کې دعا وکي د قرنګ د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په محفل کې چې په چا باندې ډیر اعتمادي او ډیر دیندار شخص پکې اگر اپاسي او په اخره کې هغه اختتامی دعا وکي د قرنګ د سیرت النبی کانفرنس په اختتام کې د دغه مدرسې د طرفه د دغه مسجد والو د انتظامیې د طرفه صدقه تیار کړې شوی هغه ورکړي هغه په عوامو باندې وخورول شي د قرنګ د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په پروګرام کې صدقه تیار شوی خلکو خیرات کړی وي خیراتی روپۍ ورکړي وي هغه صدقه چې هغه په خلکو باندې وخورول شي اعمال چې په کوم په سیرت النبی کانفرنس کې کیږي بعینه اق اعمال چې هغه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په اب جلسه کې کیږي او دغه په پروګرام کې کیږي دا واورئ دی وایي چې میلاد د سنوم دی د دینوم دی چې په هغې کې تلاوت وشي په هغې کې چې دی نه هغه بیان وشي نعت وشي دعا وشي تا به دې کې قیام ذکر نه کو حالانکه ستا مشر په جامع الفتاوه کې هغه ذکر کوي چې میلاد
کې قیام کول دا فرض دي، څوک چې په دې کې قیام ونه کړي هغه کس کافر دی. نو پس جامع الفتاوا جلد نمبر 15 صفحه نمبر 416 کې هغه ذکر کوي چې نه کوونکی د قیام هغه کافر دی، څوک چې قیام نه کوي. نو ته خو کې قیام ذکر نه کو، ستا مشر خو چې څوک قیام نه کوي هغه کافر دی، او ته وایې چې موږ پکې قیام نه کوو. نو ستا په نظم باندې دا قیام څه حیثیت لري؟ که بالفرض ته په دې نظریه هغه ودرېږې د نبی علیه السلام تذکره کېږي او ټول چې دی نه هغه پاسې په دې نیت باندې چې نبی علیه السلام زموږ مجلس ته راغی، دغه عقیده خو شرکي عقیده ده، په دې به انشاءالله هغه بحث کوو. زه چې کله خپل دلایل شروع کوم هغې به په دې باندې بحث کوو. که بالفرض تا دا عقیده چې نبی علیه السلام علمي غیب دی، نبی علیه السلام ته پته لګي چې موږ دلته کې هغه ناست یو، دغه مجلس هغه لګېدلی دی، دا د علم غیب عقیده دغه هم شرکي عقیده ده. او که بالفرض ته تعظیما هغه ودرېږي، دا تعظیما ودرېدل هم ستا صحیح نه دي. صحابه کرام به د نبی علیه السلام لپاره تعظیما نه ودرېدل. ابو هريره روایت پسې ذکر کوم په خپل دلایلو کې انشاءالله. دا ستا په نسبت باندې څه حیثیت لري؟ د قیام دته څنګه چې ما تاسو ته د میلاد هغه حکمونه بیان کړل، دقرنګې د قیام چې دی نه هغه حکمونه د دې د کتابونو یو څو حوالې هغه ذکر کوم. نمبر 1 حواله دا ده انوار ساطعه صفحه نمبر 250 کې هغه لیکي چې دا قیام فرض دی، ودرېدل څه دي؟ فرض دي. دغه رنګې په جامع الفتاوا جلد نمبر 15 صفحه نمبر 416 کې لیکي د قیام نه کوونکی کافر دی. قیام کول فرض دی او نه کوونکی د دې سره کافر دی. نمبر 3 مولا نظام الدین ملتانی وایي قیام کول واجب دي، د واجب حیثیت. استاد مولا چې وایي دا مونږ به قیام نه کوو، دا تاسو چې نن سبا چغې وباسئ چې مونږ قیام نه کوو، تاسو خپل مولانو مطابق چې دی نه هغه کفر ته ورسېدی. نمبر 4 اس کا منکر بلا تعویل کافر ہے. اخد جوهر شیخ عبدالغنی دا چې دی نه هغه د اخد جوهر ترجمه کړي، د دې په حاشیه باندې هغه لیکلی دي چې د دې منکر هغه سره بلا تعویل اس تعویل پکړي کافر دی. دا سو د خپل مشر مطابق کافران شوي. نمبر 5 اس کا منکر بدعتی منافق شیطان وغیرہ مختلف القابات ورته چا ورکړي دي. ستاسو مشر احمد رضا خان بریلوی په اقامت القیامه کې مختلف القابات لیکلي دي، بلکې خو در دې پورې وایي چې څوک قیام نه کوي حاکم له پکار دی چې دله تعزیر ورکړي، سزا وله ورکړي. دغه رنګې چې دی نه هغه 6 نمبر دارالمنظم د دې په دې کې صفحه نمبر 136 کې دې ته لیکلي مستحسن ہے، ښې ګڼلي یعنې ودرېدل پکار دي. دغه رنګې 7 نمبر اقامت القیامه کې احمد رضا خان بریلوي ورته وایي واجب ہے، دا واجب دی قیام کول. دغه رنګې چې دی نه 8 نمبر دارالمنظم صفحه نمبر 143 کې هغه ذکر کوي نه کرنے والا نه کرنا بے ادبی ہے، سوء ادب بے ادبي څوک چې نه ودرېږي نو دا بې ادبه دی. دغه رنګې 9 نمبر دا چې دی نه هغه بدعت دی. اشباح الکلام مولانا شاه سلامت الله د عبارت تاسو ته مخکې ما ذکر کړو پارسی کې د سو بدعت دی. حالانکې دا ورته بیا وروسته اگر که دغه ویلي هغه پوره تفصیل ما ذکر کړو دا بدعت حسنه دی، اگر که د دې لپاره څه دلایل نشته څنګه چې د میلاد دپاره خو بیا هم وایي بس بدعت حسنه دی، خو بدعت خو یې منلی دی که نه. دغه رنګې چې دی نه هغه مخکې ورته فرض وایي اوس ورته بدعت وایي. 10 نمبر دا هغه حواله ذکر کوم سیرت شامی محمد بن علی دمشقی شامی چې دا د دې په نسبت باندې یو مسلم شخصیت دی. د حوالې بار هغه دی پیش کوي، دی وایي بدعت لا اصل له. دغه قیام دا پورا عبارت ما مخکې ذکر کړه ویډیو کې، بدعت دا قیام کول بدعت دی لا اصل له، د دې لپاره هیڅ اصل چې دی نه هغه نشته دی، هیڅ دلیل هغه نشته دی. نو ستاسو د قیام څه حیثیت دی؟ تاسو د میلاد په کم حیثیت سره منا وهئ؟ دقه قیام او نور داسې خرافات چې راجمع شي په دقې نه موږ خلاف یو. زمونږ جګړه ستاسو سره په دقې کې ده، زه د جګړې هغه وپېژنئ. نو دا قیام ستاسو په نس فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، مباح دی، حرام دی، ناجایز دی، څه حیثیت لري ستاسو په نس باندې؟ تاسو مختلف اقوال هغه ذکر کړل دی باندې. او بل تاسو چې په دې کې کوم جلوس وباسئ د دې جلوس څه حیثیت دی؟ د جلوس ستاسو په نس فرض دی، سنت دی، واجب دی، څه حیثیت لري؟ یو حواله هغه پیش کړي. دغه جلوس په خیر القرون کې چا ویستلی دی؟ صحابه ویستلی، نبی علیه السلام ویستلی، خلفای راشدینو چا ویستلی دغه جلوس؟ دغه جلوس دا چې یو هندو هغه کله مسلمان شو، عنایت الله شاه قادری، هغه د راملیلا په یاد کې هغه جلوسونه چې دی هغه شروع کړل په 1929 کې. په 2002 کې چې کله وفات شو، نن هم په لاهور کې د هغه په قبر په جنګله باندې دا لیکلی شوي دي بانی جلوس جشن عید میلاد النبي. که نن لاهور ته لاړ شئ
وایي ګورئ د هغه په قبر باندې هغه دغه لیکل شوي دي چې دا کس هغه دی چې د جلوس ابتدا کړې وه. نو ستاسو د جلوس څه حیثیت دی؟ موږ د دې څیزونو نه هغه خلاف یو. زمونږ نور دغه اختلاف نشته دی چې آیا محض د نبی علیه السلام د سیرت یا د میلاد په نوم باندې کوي خو چې دغه خرافاتو نه پاکي د نبی علیه السلام تذکره کول دا جایز دی او که نه زموږ بحث به دې کې نشته دی. دا بالاتفاق زموږ او ستاسو دواړو په نظم باندې هغه جایز دی د نبی علیه السلام تذکره د خیر نه خالی نه وي. زموږ مشرانو ذکر کړي بلکې موږ د هغې قایل انشاءالله د هغې صورتونو به ذکر کوم کم جایز دي کم ناجایز دي خو چې کله زموږ دلایل شروع شي په هغې کې به زه پوره تفصیل انشاءالله هلته کې هغه ذکر کوم. خو جګړه زموږ صرف او صرف په دغې کې ده چې د کوم خرافات تاسو کوئ دغه خرافات زموږ په نظم باندې هغه صحیح نه دي. واخر دعوانا